الله الرحمن الرحیم فرقه اهل حدیث د دې مو سره په ډېرو عقاید او په ډېرو نظریاتو کې اختلاف دا غي عقاید او نظریاتو یو نظریه د استواء العرش د غیر مقلدین او د فرقه اهل حدیث یعنی منکرین الفقه او قیاس شرعي چې کوي د دې نظریه دا چې الله رب العالمین په عرش باندې مستوی الله په عرش باندې استقرار کړل الله جل شانه په عرش باندې دی او عرش د الله پاک لپاره مکان او کله چې د پاس مقرر غیر مقلدین به اکثر دومره الله په عرش مستوی اول خو دې تنقید طلب عرش الله رب العالمین په عرش باندې مستوی آیا د مستوی اطلاق په الله جائز دی او جائز ځکه تاسو اصول داري چې موږ الله رب العالمین له هغه څه ثابتو چې کوم الله د الله او د الله ثابت کړي او چې کوم څه الله او د الله نبی د ځان نه منتفي کړي موږ به هغه د الله پاک نه منتفي کوو آیا د مستوی اطلاق قران کې حدیث کې چې په الله پاک باندې راغلی او به مدار تنقیحات به په دې طریقه چې الله رب العالمین د ذات په استعمال سره استوا کړی او صفات په استعمال سره یو متعین کې یا به ذات په اعتبار سره او یا به صفات په اعتبار سره دیم چې د استوا نه تک مراد او معنا دغه مراد او معنا په دلیل قطعی ثبوت او قطعی دلالت سره متعین قطعی ثبوت دلیل نه قطعی دلالت دلیل نه دا ته چې کوم معنا زړه ته نه مشتر استعمال جلوس وته چې کوم معنا دغه معنا متعینه په دلیل قطعی ثبوت او قطعی دلالت سره نو دی به دوی الرحمن او الرحیم استوا ثم استوى على العرش ثم استوى على السماء ته به دا ټول آیتونه منم قطعی ثبوت او قطعی دلالت نه لري لکه اسلام په دغه معنا دریم الله رب العالمین په عرش او الله پاک په سیمان الله پاک باش او الله پاک پر سیمان ځکه د غیر مقلدینو نظریه دا چې الله پر سیمان دی او دا کوسی په عرش تا او بلکې دومره غلو به کړی وحید الزمان سے مجموعه رسائل تاسو ګورئ جلد نمبر 1 45 وحید الزمان سے نه نواب سلطان سے هغه وی الله رب العالمین په کرسی باندې ناشته او د الله پاک د بوج د وجنه کرسی چرچر کوي دومره غلو بل سلورم نمبر الله پاش تو الله پاس مانو کې کله پاش باندې ته ورته امين تم من فی السما دې سم وشي وجل تفیف معنا اعلی ودا خو تعویل او تعویل تاسو شرک وایي تعویل تاسو ناروا وایي کمن تعویل کو تاسو ودا شرک او ناروا نه جایز دي او ته تفیف معنا اعلی حرف د خپل ظاهر نه اړول او په بل حرف باندې حمله ولیا بل معنا غوښتل دا تعویل نه ده بل چې الله رب العالمین